سکیږي دا سدي نو دا سکیږي دا سدي دا د څه په نوم آزاد شو دا په څه باندې برباد شو د بنیانو بندګي د مړه دا څه زندګي ده د بنیانو بندګي دا مړه دا څه زندګي ده لکه جوړ د تو کاډې که څوک مې یو په راکا کې څوک مې بل په راکا کې خو تارو سره مخدای ګټه دا ویلې نه دي چې دا ولې دا پس شو کلیام بچکت لیگه گام پا گام بچکت لیگه دا پختون بچکت لیگه دا اسلام بچکت لیگه خو بس زور دا زورور دا کلی کور دا زورور دا چاہتا دا ویلی نشو هر طرف تا بدامنی دا هر طرف تا زاندانی دا هر طرف تا دشمنی دا هر طرف تا بدماشی دا خو چې لږم پام بدل شي هر ته درس شي او غوغا شي هله بیا د ماکه وشوه چې په چا د ماکه وشوه ځای چې بیا لاشونه غونډ کو ځای چې نور سرونه غونډ کو دا لاشونه د پښتون دي دا سرونه د پښتون دي دا چې ویلو باندې سره دي دا چې ځای په ځای پراته دي نو دا څه کېږي دا څه دي نو دا څه کېږي دا څه دي د ړندې سترګې د لاندې دا به مونږ چې څه تېرېږي دی نه یو الله خبر ده که د یو نه خبر شو نو د زړه باندې پر هر شي دا په مونږ چې څه تېرېږي دی نه یو خدای خبر ده زما زویه ما پوره کړه بس زما سره نوکر شو ما کوداله ورله ورکړه ما ویل زه راځه بچیه اوس د جوار پټ ته کښېنه ما یم زه راځه بچیه اوس د جوار پټ ته کښېنه د خانجې لار روارو په اتم کې هغه پیل شو خانجي زر وزیر ته وایي دا سړی چېرته کلر که چېرته څه کوي وټېله که چې سپایي شي یا افسر شو خو چې چېرته کې نوکر شي چې سپایي شي یا افسر شو خو چې چېرته کې نوکر شو نو بیا دې انجام ته ګوره نه هفته به تېره نه وي نو هغه سړی به دلته په پاټک باندې ولاړ وي نو بیا دې انجام ته ګوره اتم پیل سړی راپاسې د کالج استاد ته وایي شیخه دې خوا شراته وشه شیخه ګاډ دې راته خړه نه شیخه چېرته کې روان یې دا بسه باندې روان یې نو استاد غریب په زړه کې ځان ته غلی غلی وایي دون لعنت شه او پتا شه دا په څه ځای کې افسر دی دا په څه ځای کې نوکر دی نو دې کې ما ته څه ګناه ده دې کې تا ته څه ګناه ده حکومت ته څه ګناه ده عدالت ته څه ګناه ده خو بس دغه څو سړي دي چې د چا لپاره ښه دي او د چا لپاره نه دي نو دا څه کېږي دا څه دي نو دا څه کېږي دا څه دي ګناه یو کړې قسم نه سزا بل ته ملاوېږي بس د خان پیسه چلېږي او غریب پکې شرمېږي بس که دا رواج روان وي بس که دا سماج روان وي نو د ښې تمه ونه کړې مونږ به ټول عمر د دې یو مونږ به ټول عمر تباه یو مونږ به ټول عمر د دې یو مونږ به ټول عمر تباه یو تاسو ته لیدلې یو انګرېز دلته راغلی چېرته ستا ورور یې وژلې یا زما ورور یې وژلې نه نشته مړه نشته دا فضول یو اقوا ده خو ستا ما ته سترګې سرې دي زما تا ته سترګې سرې دي زورور دلته راپاسې ده کمزور نسا وباسي هر سړی ګوته په خوله ده خو څوک دا ویلی نه شي چې دا ولې دا پسې شي دا غریب سړی قتلېږي خو څوک دا ویلی نه شي چې دا ولې دا پسې شي دا غریب سړی قتلېږي دا غریب چې کله مړ شي مور او پلار خو یو ډر شي چې تاڼه تحصیل ته ورشي د حالاتو نه خبر شي نو په سر باندې چکا شي خدای دا څنګه کیسه ده ما خو زر ګټلې نه دي دلته 100,000 دی غواړي ما خو زر ګټلې نه دي دلته 100,000 دی غواړي نو دې زر فکر دی ورشي چې یو 100,000 پیدا کړي نو بیا بل تاریخ ته ګوري نو بیا بل تاریخ ته ګوري نو بیا بل تاریخ ته ګوري تاریخونه پوره نه شي دا غمونه فسادونه دا چې کله په دې تیر شي په غمونو کې راګیر شي چې د کټ کوزي نه خلاص شي د ټول پټي نه خلاص شي چې کم ځان له ساتلې وي هغه کټي نه خلاص شي نو بیا زړه کې ځان ته غلې شان دی وایي خدای دا څنګه کیسه ده یو مې زوی لاړو برباد شو بل کور نه په سارا شم نو کیسه چېرته ختمېږي دا نور هم وبدېږي نو کیسه چېرته ختمېږي دا نور هم وبدېږي نو بیا ستړی ستړی راشي عدالت کې داسې وایي که زما زوی وژلی زمونږ خان زمونږ خانجي دی بې ګناه دی ما بخلې نو بیا ستړی ستړی راشي عدالت کې داسې وایي که زما زوی وژلی زمونږ خان زمونږ خانجي دی بې ګناه دی ما بخلی نور د زړه نه قسم دی هغه یو الله خبر وي مړه دا مو څه قانون شو مړه دا مو څه ژوندون شو بس د ژوند نه مې جهان زړه په دغه ځای کې موړ شي چې دا څه کېږي دا څه دي دا